په کوم اوبو باندې چې ته غسل کې یا اودس کې په هغه اوبو کې د غسل او د اودس نه مخکې ستا لاس ولګېده نو آیا دا اوبه نجسې شوې او که نه پاکې دي؟ په دې سره به اوس غسل وځي یا اودس به کیږي او که نه به کیږي؟ دا اهمه مسله ده جي. دویمه مسله دا ده چې یو انسان غسل کوي او د ده په خوا کې په باتروم کې په حمام کې کپړې ځوړندې دي او د ده د بدن نه د غسل د کولو په ټیم کې دارې په هغه کپړو باندې لګي، آیا دې سره دا کپړې نجسې ګرځي او که نه ګرځي؟ دا اهمې مسلې دي جي، ځان پې باندې پوه کوئ. ګوره جي، اول مسله دا ده چې تا غسل کو د بالټي نه، د ډیګۍ نه، او دس دې کو د لوټې نه، او د دغې نه مخکې ستا لاس په دغه اوبو کې ولګېده نو که په دې لاس پسې ظاهري نجاست او پلیتي وکنه نو په دې سره خو دا اوبه نجسې او پلیتې وګرځېدې، دا د استعمال قابلې پاتې نه شوې، نه به پې اودس کېږي او نه به پې غسل وځي، ځکه غسل او اودس په پاکو اوبو باندې وځي. او که داسې ده چې په دې لاس پسې ظاهري نجاست نشته، تا مخکې اینځلي دي، اوبه دې پې اړولې، نجاست او پلیتي نشته دی په دې پسې، نو که دا لاس په بالټي کې ولګي که په لوټه کې ولګي نو په دې سره اوبه نجسې او پلیتې نه ګرځي، غسل پې هم کېږي. که په ډیګۍ کې ولګي او اودس پې هم کېږي چې په دې مسله ته پوهې. اکثر د بالټي نه د غسل کولو په ټیم کې په لوښي سره اوبه خلک رخلي، دا ګوتې یا د لاس په دې اوبو کې ولګي نو چې نجاست او پلیتي ورپسې نه وي نو دا په دې سره د اوبه خرابې نه ګرځي، په دې سره غسل هم کېږي او اودس ورسره هم کېږي. دا مسله ختمه شوه. د دې دویمې مسلې جواب دا دی چې د غسل کولو په ټیم کې ستا د بدن نه کپړو ته دارې وشي که نه نو که ستا په دې بدن پسې ظاهري نجاست او پلیتي وه او د هغې د وینځلو په ټیم کې د دې نه دارې وشولې کپړو ته نو په دې خو کپړې خرابېږي، کپړې څه ګرځي؟ نجسې ګرځي. یا اوبه پرتې دي نو هغه اوبه هم په دې نجسې ګرځي. که دغه پلیتي تا وینځل او د هغې دارې وشولې، خو که نه ستا پلیتي د بدن ظاهري نجاست تا مخکې نه په اوبو سره پاک کړی دی، هغه نجس او پلیت ځایونه دي وینځلي دي، د هغې نه پس غسل کې په بدن دې اوبه راواچولې، دې ته مستعملې اوبه وایي، دا نجسې او پلیتې نه دي. د دې نه که اوبو ته دارې وشولې اوبه هم پې نجسې نه ګرځي، او که کپړې ځوړندې دي هغې ته تې دارې وشولې نو کپړې هم پې نجسې او پلیتې نه ګرځي، چې په دې مسله باندې تاسو پوه یې. بل یو کس تپوس کوي چې د نجسې کپړې دي هغه زه وینځم، یا یې زنانه وینځي او د دغې نه کمې دارې دي بدن ته کېږي، کپړو ته کېږي، نو دا کپړې به هم ناپاکې ګرځي. نو د دې جواب دا دی که دا که نجسو کپړو نه دومره میده دارې کېږي که نه چې هغه معلومیږي نه او دا ستا د کپړې یا د بدن پې لون نه ګرځي نو دغه معاف دي، دغه بیا په دې سره کپړې نه پلیتېږي. خو که تا نجسې او پلیتې کپړې وینځلې یا یو نجس سیز دي وینځو او د وینځلو په ټیم کې ستا بدن ته چې دونه دارې وشو چې ستا یو ځای لون کو یې کپړې لمدې کړو، دا یاد ساته چې دا نجسې دي، بیا به دا اوم وینځي، داسې پکې مونځ نه کېږي. بل یو کس تپوس کوي چې یو ځای کې ناپاکه وله تلې ده، څښه اوبه دي، د څښه اوبو ډنډ دی یا څښه اوبو وله تلې ده او د هغې په خوا کې څه فاصله کې یو سړی بور وکړي، کویې وکني، نو آیا دا اوبه به نجسې وي که دا به پاکې وي؟ نو ګوره دې جواب دا دی که د دې بور د دې اوبو په خوند رنګ بوی باندې اثر واړته او که نه بوی خراب شروع کو، یی خوند څښه او خراب کو، یی رنګ څښه او خراب شو د هغې په شان، نو بیا دا اوبه هم پاکې نه دي. او که د دې په خوند رنګ او بوی اثر نه دی غورځولی که نه نو که د نجسو اوبو په خوا کې بور وشو یا کویې وشو نو دا یاد ساته چې دا به ناپاکه نه وي، بلکې دا به څه وي جي؟ پاکې به وي، د څکلو او د استعمال قابلې به وي. دا اهم مسایل دي، د مسلمانانو ورونو سره شریک کړئ، د اجر خبره ده. وصلی الله علی النبی.